الله. څنګه یې ملګرو خیرونه دي. شکر دی شکر. سر تاسو ښه یې؟ خیر دی جی شکر دی. پرون مونږه د کنسولټیشن اف بیلنس شیټ شروع کړو. صحیح ده. پرون مونږه هغه 15 ورکینګز وی چې یاره کله مونږه کنسولټیشن کوو نو ورکینګز به یې څنګه کوو. صحیح ده. نن به پای باندې یو اگزامپل کوو. د بوک کې په خپله باندې اگزامپل لا کړی او ایکسپلین کړی یم دی. صحیح ده. نو هغه به کوو. خو د هغې نه مخکې ګډویل حوالې سره خبره راکړې ده. پروني کار کې چا کوېشن یې نو وکړئ. کلیر دی هغه؟ سرجي دا یو پوښتنه ما سره ده. جی. زه یې پیدا کړم، دغه پیدا مې کړه. سرجي دغه ګروپ کې چې دویم هغه فرس 10 کې هغه درې هغه چې کرایټیریا دویمه کرایټیریا باندې پوه نه شوم. دا یوه او exposure rights to variable returns from involvement are dividend. صحیح ده. and the ability to use power over investee. دلته کې دا خبره کړې وه که نه موږ ته IFRS 10 regarding consolidation دا خبره کوي. یو خو دا خبره کړې وه چې څوک پیرنټ کمپني د پاور به د هغه سره وي اوور د انویسټي یا اوور د سبسیډري. صحیح ده. بیا به د exposure or rights to variable return from involvement کله چې دی انوالو شو مطلب چې د سبسیډري کمپنی کې کم ووټینګ رائټس دي هغې ته به د ایکسپوجري مطلب چې په کمپنی کې څه کېږي نو د رای به پکې شامل وي. دغه خبره کوي. پوه شوم سر صحیح ده. ښه جي. بیا 15 ریټرنز چې موږ کم کړي وو. اولنی و چې ته سټرکچر ډرا کړه. دویم زم سره و نیټ ایسټ اف سبسیډري ډیټ اف اکوزیشن او ریپورټینګ ډیټ. اکوزیشن ډیټ مطلب دی چې کم ډیټ باندې تا واغسته او بیا ریپورټینګ ډیټ چې کله ستا اکاونټینګ ایئر پوره شو. بیا موږ ګډویل کلکولیټ کولو لپاره چې تاسو څومره کنسیډریشن پیډ مطلب چې تا 100 روپو اغستې دا روپۍ ورته تا څونه پې کړې وي او باقي پاتې شوي څونه ده. او بیا نیټ ایسټ اټ اکوزیشن دغه سره څونه ګډویل دغه شان معلومیږي. بیا ان سی آی بیا ګروپ ریټرن ارنینګ. خو دلته ګډویل لا کړی. ګډویل موږ 2 پیرې ویلې دی مخکې. خو دلته به بیا ووایو. موږ ته وایي چې the value of entity will normally exceed the value of its net asset. The difference is goodwill. goodwill لا definition لږ confusing دی. پرون ما explain کړو. goodwill موږ څنګه معلومو چې یو کاروبار کې ټوټل net assets مطلب د سره ټوټل assets څونه دي او د خرڅې په څو باندې. لکه پرون ما وی چې موبایل شاپ دی د سره for example 50 موبایلز دي او دا 50 موبایلز for example د 1 million دي. خو دا شاپ دی د 1 میلیون نه په سیوا ریټ خرڅوي. په سیوا ولې خرڅوي؟ د خپل برند چې جوړ شوی دی د چې خپل کم کسټمرز جوړ شوی دي د چې کم د کسټمر لایلټي جوړه شوی ده نو د ګډویل جوړ شوی دی. ګډویل یو ښه ایمیج تم گوایو ښه پریزنس اف بزنس تم گوایو نو هغه ډیفرنس ته بیا ګډویل وایو. فور ایگزامپل دی موبایل شاپ کې د 1 میلیون موبایلز دي او هغه پتا باندې په 1.5 میلیون خرڅي نو دا 0.5 پکې هغه د خپل بزنس غواړي د خپل ګډویل غواړي. صحیح ده. بیا وایي چې IFRS 3 business combination requires that goodwill is recognized at the date of acquisition and accounted for as intangible non-current asset. نو ته پته ده چې goodwill چې دا intangible non-current asset دی. صحیح ده. په acquisition date چې څونه goodwill په هغه به حسابېږي. په کم ډیټ چې تا کمپنی اغسته په هغه ډیټ دغه goodwill څونه هم په هغې حسابېږي. بیا که مخې ته ترقی وشوه ګډویل نور سیوا شو نو بیا به سیوا کیږي. خو په دغه ټایم چې کم یو دی هغه به ته حسابې. These represent assets not included in the statement of financial position of the acquired entity such as the reputation of business, brand and the experience of employees. Goodwill arises because the investor would rather buy a ready-made and established business than by individual component. مطلب دا دی چې د اونر یا د پیرنٹ کمپنی یو ready-made business اغستی دی. یو بزنس شروع کول او تیار بزنس کې فرق دی. فور ایگزامپل یو موبایل شاپ دی موبایل دکان کولاو شو اوله ورځ دا اولنۍ ورځ دی تا واغستو نو هلته د ګډویل یا د ریپوټیشن څه خبره نشته. بزنس لا په زیرو دی. خو چې 15 کاله کار کړی دی د هغه خپل کسټمرز دي. صحیح ده. او دغه کاروبار چلیږي بیا په بازار کې په مینځي باندې دکان دی نو دونه به دغه ګډویل سیوا کیږي. نو ګډویل دا کلکولیشن چې دی دغه به هم امپورټنټ دی. صحیح ده. موږ به یې کلکولیټ کوو اټ د ډیټ آف اکوزیشن او څنګه چې ګډویل ریکارډ کیږي ایز انټنجبل ایسټ نو هغه شان انټنجبل نون کرنٹ ایسټ به دا هم ریکارډ کیږي. صحیح ده. ښه جي. دلته یو کوېشن راکړی دی اوس په دې کې به په دې ټولو قصو تاسو پوه شئ. ښه
په دې کې وایي دا کسان نن ولې لږ جوین شوي دي. منصور، مصطفی، راشد، باقي کسان ولې نشتی؟ نه یاره پوهېږو سر سر. جی کلاس هم نشته. نو بس زما په خیال هغه به چې هسې ریکارډینګ راځي نو کلاس ولې دغه مسلې بیا کنه. یاره سر جی همدا مسله ده. نو بس ریکارډینګ خو ما سٹارټ کړی دی، خو زه الله دې مل شي. ښه جي دلته یو کوېشن راکړی دی، نو اوس غوږونه کولاو کوي. ښه دلته کې موږ ته څه وایي، په پوره قصه ځان پوه کوي. مونږ ته وایي in order to illustrate the basic principles involved in a consolidated statement of financial position, we will use the following example of H group performing each calculation in turn and finally compiling the consolidated statement of financial position. Note that this illustration H owns all of the shares issued by S and therefore there is no non-controllable interest to account for. سمپل خبره دا چې زم سره یو اچ کمپنی ده، یو اس کمپنی ده. اچ کمپنی پیرنٹ کمپنی ده، د اچ کمپنی د کار کړی ده، اس کمپنی واغسته. په سونه یې واغسته، په 100% یې واغسته. په 100% د اغستو مطلب څه شو چې نان کنټرولیبل انټرست پکې نشتی. دا 80% یو کمپنی واغسته، نو 80% ستا ده، خو په 20 باندې ستا کنټرول نشتی، هغه ستا دپاره ان سی آی دی، مطلب نان کنټرولینګ انټرست دی. خو دلته کې چې تا 100% دا بله کمپنی واغسته، نو ټوټل کمپلیټ دی واغسته کنه، نو په دې سچویشن کې به ان سی آی یعنی نان کنټرولینګ انټرست نشته کنه، ټوټل ستا په کنټرول کې دی. په قصه پوه شوي؟ نو موږ به د دوی لپاره کنسولیډیټډ بیلنس شیټ جوړو. صحیح ده؟ د دوی حساب کتاب څنګه دی؟ یو اچ کمپنی دا، اچ پیرنٹ کمپنی دا، اس سبسیډری کمپنی دا، اچ دا اس یې اغستی دی. ته به د پیرنٹ کمپنی فاینانشل پوزیشن جوړ کې، کالم کې دغه شان به د سبسیډري جوړ کې. دا اچ کم پیرنٹ ته د سره نان کرنٹ ایسٹ پراپرټي پلانټ اینڈ اکوپمنٹ د نان کرنٹ ایسٹ څونه دي؟ 85,000 دي. ګوره یاد ساتئ، پیرنٹ کمپنی همیشه غټه کمپنی، ځکه یې وړه کمپنی اغستې ده. وړه کمپنی غټه نشي اغستې، خو غټه به وړه کمپنی علي. د سره خپل نان کرنٹ ایسٹ څونه دي؟ 85,000. بیا دا سبسیډري چې اغستې ده، د هغه سره نان کرنٹ ایسٹ څونه دي؟ 18,000. نو تاسو ماته ووایئ چې کله دا کمپنی تا په 100% واغسته، نو د ده سره ټوټل نان کرنٹ ایسٹ به اوس تا څونه وي؟ 15,000 جمع 15,000. جمع به یې کړو که نه، ټوټل نان کرنٹ ایسٹ به ستا راجمع شي. صحیح ده؟ بیا دلته کې مونږ لا په کوېشن کې به دا راکړی، ښه دا خبره به یې مونږ له راکړي. د دې خبرې څه مطلب شو؟ وایي دا کمپنی شیرز ان اس، مطلب د اچ کمپنی چې اس کمپنی اغستې ده، دا د انویسټمنټ دی که نه، مطلب د دپاره نان کرنٹ ایسټ شو، نوی پروجیکټ دی، نوی انویسټمنټ دی. دا د په څو باندې اغستې ده؟ په 60,000 باندې. په څو باندې واغسته؟ په 60,000 باندې. نو شیرز ان اس مطلب دا ستا ایسټ شو که نه. یو کمپنی چې ته والې دا به ستا صحیح ایسټ وي، نان کرنٹ ایسٹ به. نو دا خبره هم دلته کې زده کوي. د شیرز موږ دلته کې لیکلی چې په 60,000 دا اس مونږه واغسته. نو کم کنسیډریشن پیډ چې به راتلو په کیلکولیشنز کې موږ ګډ ویل راوستو، نو موږ به لیکو که نه چې کنسیډریشن پیډ څونه دی. دلته کنسیډریشن پیډ مطلب دا بله کمپنۍ تا په څو باندې اغستې، دلته 60,000 باندې اغستې ده. او څونه یې اغستې ده؟ دلته کې به تاسو مال لږ جواب راکوئ، ښه لږ اکټیو اوسئ، گپ شپ په خبره کو چې ټول په پوهیږئ. سمه ده سر. په 60,000 باندې څونه کمپنی اغستې ده؟ 18,000 سر جی. plus 18,000 to سر دغه. یا خدای پاکه 100%. دا خو د نان کرنٹ ایسټ شو که نه، هغه راجمع شو، دا به راجمع شي. خو دا 60,000 نو مطلب څه دی؟ شیرز ان اس مطلب دا دی چې د اچ کمپنی دا اس واغسته په څو باندې؟ په 60,000 باندې. او شیرز به کې څونه اغستې؟ مطلب 100% یې اغستې ده، 100% یې اغستې ده. صحیح شو؟ بیا د پیرنٹ کمپنی ټوټل زم سره ایسټ څونه شو؟ 1,45,000 شو. صحیح شو؟ نان کرنٹ ایسٹ د څونه دي؟ 1,45,000 دي، او د څونه دي؟ 18,000 دي. بیا کرنٹ ایسٹ څونه شو؟ د پیرنٹ کمپنی سره 160,000 دي، او د سبسیډري سره خپل 84,000 دي. نو ټوټل ایسټس د پیرنٹ کمپنی څونه دي؟ 3,15,000، او د سبسیډري دي 1,02,000. صحیح شو؟ نو دلته کې به څه سټپ به کیږي، دا به موږ ټول راجمع کوو.
موږ ټول څه کوو؟ راجمع کوو. بھائی ټوټل ایسټس به راجمع شي. بیا ایکویټي ته راشئ. ایکویټي کې د کیپټل شیر څونه دي؟ 65,000. صحیح شو. مطلب د اچ کمپنی چې دا پیرنٹ کمپنی دا دغه خپل شیر کیپټل څونه دی؟ 65,000 دی. د اس کمپنی خپل شیر کیپټل څونه دی؟ 20,000. صحیح شو. شیر پریمیم د سره خپل 35,000 دی او د سبسیډری سره خپل 10,000 دی. ریټین ارننګ د سره 80,000 دی او د سبسیډری سره 25,000 دی. صحیح شو. نو ټوټل ایکویټي د پیرنٹ چې دا 1,70,000 ده او ټوټل ایکویټي فور سبسیډری 55,000 ده. بیا لایبیلیټیز ته وګورئ. د پیرنٹ کمپنی خپل لایبیلیټیز 135,000 دي او د سبسیډری 47,000 دي. نو اولنې کار تاسو ته مې بیلنس شیټ کې موږ څه ګورو؟ ټوټل ایسټ څونه دي؟ 3,15,000. لایبیلیټي پلس کیپټل څونه دی؟ 3,15,000. مطلب د پیرنٹ کمپنی بیلنس شیټ برابر دی، صحیح دی. بیا که د سبسیډری بیلنس شیټ ته وګورئ، داغه ایسټ څونه دي؟ 1,02,000. ایکویټي او لایبیلیټي په جمع څونه دي؟ 1,02,000. نو مطلب دغه هم صحیح دي. صحیح ده. دا جست موږ له د بیلنس شیټ او د بیلنس شیټ موږ را کړی دی. دې کې منځ کې لا کنیکشن یې سم نشته. ښه، د بیلنس شیټ جدا دی، د بیلنس شیټ جدا دی. وس سینیریو موږ را کړی دا چې اچ اکوایرډ 100% هولډینګ اس، مطلب اس چې دا 100% یې واغسته. کله یې اغستې ده؟ 1 جنوري 2008 باندې اغستې ده. at that date د سبسیډري چې خپل ریټین ارننګ دی هغه څونه دي؟ 15,000 دي. د سبسیډري ریټین ارننګ څونه دي؟ 15,000 دي. صحیح شو. اوس زموږ په کوېشن کې څه غواړي؟ وایي پریپیر د کنسولیډیټډ بیلنس شیټ. د بیلنس شیټ تیار کا او د فاینانشل ایئر اینډینګ کله دی؟ 31 ډیسمبر 2008 دی. په دې کوېشن کې اوس څه خبره ده؟ اولنۍ خبره د 100% اغستې دی، نو په دې کې به ان سی آی نه. دویمه خبره اکوزیشن ډیټ او ریپورټینګ ډیټ دا دواړه یو کال برابر دی. په 1 جنوري اغستې ده. یعنی تاسو 1 جنوري اغستې او ریپورټینګ ډیټ کله دی؟ 31 ډیسمبر دی. نو مطلب یو روغ کال دی په منځ کې. خبره پوه شوي؟ ښه جي. نو اوس به موږ هغه 15 سټپس دوراوو، خو د هغې نه مخکې اولنی کار به موږ څه کوو؟ د ایسټس او لایبیلیټیز به راجمع کوو. صحیح ده. نو دلته کې ګورئ نان کرنٹ ایسټ د دې دواړو څه شوي دي؟ راجمع کړي دي. 85,000 18,000 کرنٹ ایسٹ ول راجمع کړي دي. 160,000 84,000. صحیح شو. ښه جی. باقي ورکینګز ته که تاسو وګورئ، ګوره دا چې کوم فارمیټ تیار شوی دی دا د ورکینګ نه پس تیار شوی دی. دا چې کوم تیار شوی دی دا په اصل کې ستاسو سره کنسولیډیټډ بیلنس شیټ دی. دا کوم یو دی؟ کنسولیډیټډ بیلنس شیټ دی. خبره تاسو کتیو د اس جداو او د اچ یعنی د پیرنٹ جداو. دلته کې چې کم جوړ شوی دی دا زم سره کم یو سټیټمنټ تیار شوی دی؟ کنسولیډیټډ. مطلب د دوانو په جمع تیار شوی دی. ورا پوهیږئ دا په جمع باندې تیار کو. پوهیږو سر، پوهیږو. واو صحیح شو. ښه وس دا چې کم تیار شوی دی د دې ورکینګ شوی دی، مطلب د دې شاته کار شوی دی. دا خو تاسو ته خلاصه ښکاري کنه چې دا کار شوی دی. که دلته کې تاسو وګورئ صرف یو په کوم چانسر څنګه راوتی دی. دې ته لیکل W3 مطلب ورکینګ 3 نه دا موږ را معلوم کړی دی. صحیح ده. دلته لیکل W5 دا د ورکینګ 5 نه معلوم شوی دی. ګروپ ریټین ارننګ ولته معلومو کنه. په ورکینګ 3 کې موږ ګډویل معلومو. ګډویل چیز هم نان کرنٹ ایسټ نو په نان کرنٹ ایسټ کې لیکلی دی. وس زمون سره خبره بیلنس شیټ وګورئ، پای کې ګډویل څه خبره شتي؟ د پیرنٹ کمپنی نشتی. دا به ماته څوک وایي چې دلته کې د پیرنٹ کمپنی ګډویل ولې نه دی لیکلی؟ دا سر جی خو کنسولیډیټډ شوی نه ده کنه تر اوسه هغه لپاره نه. دا سر جی بیل هغه د کمپنی دا هغه بیل د تر اوسه. نو دا خو هم بیل دی کنه. دا هم بیل بیلنس شیټ دی او دا بیل دی. نو د ګډویل دلته ولې نه دی لیکلی؟ سر جی کال نه دی پې ختم شوی. نه. ګډویل مونږه اله معلومو چې کله زه کمپنی خرڅومه، نو دلته خو کمپنی پیرنټ زه نه خرڅومه، نه سبسیډي خرڅه شوې ده. دا خو د هغې نه مخکې دي که نه؟ صحیح ده. دا خو په ټایم باندې چې مونږه الو په هغه ټایم دی. اوس اس مونږه الو نو ګډویل مونږه صرف د اس معلوم کړی. دلته کې ته یې نه ګډویل ایټ اکوزیشن 15,000 دا مونږه د چا معلوم کړی دی؟ ورکینګ 3 کې معلوم که نه. خو ګډویل به ته اله معلومې چې کله ته کمپنی
خرڅه په هغه ټایم کې صحیح ده. نو نون کرنٹ ایسٹ اوس د دې ټول ورکینګ سو اولنې ورکینګ تاسو د آیت ساتي چې نون کرنٹ ایسٹ او کرنٹ ایسٹ لایبیلیټیز دا به راجمع کو 85000 او 18000 بر تاسو لیدلی کنه دا دوه موږ سره کړو راجمع کړو کنه. بیلنس شیټ موږ څنګه جوړو یاد دي بیلنس شیټ کې اولنې کار موږ څه کوو asset کړو نون کرنٹ ایسٹ جوړو بیا کرنٹ ایسٹ بیا current asset بیا ایکویټي راشي equity بیا نون کرنٹ لایبیلیټي راشي بیا کرنٹ لایبیلیټي. نو دلته کې چې کم بیلنس شیټ د جوړ کړی دی اول به کې دوسره وسته دي نون کرنٹ ایسٹ نون کرنٹ ایسٹ کې اول ستا ګډ ویل راغی هغه معلوم کړی دی به معلومو. بیا پراپرټي پلانټ اکوپمنٹ دا د پیرنٹ کمپنی شو او دا د سبسیډری کمپنی شو دوانه یې سکړلی سمپل راجمع کړی دلته ورکینګز نشته دلته کې صرف راجمع کول دي صحیح شو. نو مطلب د دوانو په جمع باندې نون کرنٹ ایسٹ دارالو. بیا کرنٹ ایسټس دي نو کرنٹ ایسٹ د پیرنٹ دا شو د سبسیډری دا شو نو ټوټل کرنٹ ایسٹ دارالو. ټوټل ایسٹ د دې دوانو کمپنیز په جمع سونه راځي 3,62,000. نو د ایکویټي او د لایبیلیټي جمع نم زمګه دا انسر پکار وي خبره پوه شوي. اوس چې کوم ایکویټي موږ راځو دلته کې موږ د دوانو په جمع به تیارو کنه. نو ایکویټي شیرز اچ اونلی د پیرنٹ کمپنی هغه شیر کیپټل یا ایکویټي شیرز هغه 65,000 دي دا موږ ته په کوېشن کې گیون دی صحیح ده. خاجي دا ته زه خیمه خا چې کم ځای کې گیون دی خبره تاسو بیلنس شیټ کې وګورئ 65,000 د پیرنٹ کمپنی د پاره دا دی صحیح شو. بیا د شیر پریمیم 35,000 دی ریټرن ارنینګ د 70,000 دی صحیح ده. نو دلته کې موږ سره کړلی چې د شیر پریمیم 35,000 دی او دلته کې دا بیلنس شیټ موږ د چا د پاره جوړو موږ د ګروپ د پاره جوړو نو بره د ریټرن ارنینګ جدا خو دلته کې دا بیلنس شیټ کنسولیډیټډ دی د ګروپ ته کنه نو موږ په ګروپ کې لیکو په خبره پوه شوي. نو ګروپ ریټرن ارنینګ مطلب دا دی د پیرنٹ پلس سبسیډری نو په ورکینګ 5 کې معلومیږي. بیا لایبیلیټیز دي نو هغه سمپل خبره ده دوانه را جمع کا صحیح ده. ورکینګز ته موږ وس راځو خو تاسو لما یو آیډیا درکړه چې دا جوړ شوی څنګه دی صحیح ده. ورکینګز ته وس راځو خاجي پرون په ورکینګ کې اولنې سټپ مونږ څه ویلو چې ته ګروپ سټرکچر جوړ کا. ګروپ سټرکچر دلته کې څنګه جوړ شوی دی چې اچ کمپنی اس کمپنی اغستې ده اچ پیرنٹ ته اس سبسیډری ده 100% یې اغستې ده نو مطلب ان سی آی بسو نه نل به مطلب زیرو به یہ چې پوری کلیر دی هو سر sir حاجی. سټپ نمبر 2 سو acquisition او reporting date ولا net assets of subsidiary. اولنې سټپ څه دی سټرکچر جوړ کا. دویم سټپ څه دی net asset of subsidiary. net asset of subsidiary مطلب دا دی چې په کم ټایم دا کمپنی ته واغستا نو acquisition date باندې د شیر کیپټل شیر پریمیم ریټرن ارنینګ سونو او بیا ریپورټینګ ډیټ مطلب چې کله ستا اکاونټینګ ایئر پوره شو نو په دغه ټایم د شیر کیپټل شیر پریمیم ریټرن ارنینګ سونو صحیح شو. پرون مونږ ویلو چې شیر کیپټل او شیر پریمیم باندې چینج کیږي دا دوانو په ریپورټینګ او په اکوزیشن سیم ټو سیم ځکه چې پیرنٹ کمپنی دا وس واغسته نو مزید دا خو مخې ته نه خرڅیږي په دغه ټایم چې کم حساب دی هم دغه به مخې ته رواني صحیح ده. 20,000 10,000 دا قسم موږ صرف او صرف د چا د پاره کو. سټپ نمبر 2 صرف او صرف د چا دی د سبسیډری دی نه د پیرنٹ کمپنی دی موږ نه د ګروپ خبره کو موږ صرف د چا خبره کو د سبسیډری خبره کو. وس دلته کې چې کوم ورکینګ شوی دی د دې په ګروپ کې سکار نشته خو دا نیټ ایسټ دا ورکینګ ټو زنګ مخې ته په ورکینګز کې صرف پکار راځي صحیح ده. ځکه چې بره کم بیلنس شیټ مونږ جوړ کړی دی هغه بیلنس شیټ د ګروپ دی هغه د سبسیډری نه دی هغه د پیرنٹ نه دی هغه د ګروپ دی نو په ګروپ کې د سبسیډری سکار نشتی نو دا چې کومه خبره ده دا هلته کې نه راځي خو دا چې کوم سټپ دو کړی دی دا مخې ته په 3 کې او په 4 کې زنګ په کار راځي نو ځکه مونږ کړی دی. سټپ څه دی شیر کیپټل چې تا غستو دا په سو د خپل شیر کیپټل د سبسیډي 100,000 په ریپورټینګ ډیټ باغ راشي شیر پریم 100,000 په ریپورټینګ ډیټ باغ راشي دا خو به په دوانو کې دا دوانه چې دي دا خو به همیشه سیم ټو سیم راځي دی کې به چینجز نه راځي صحیح ده. ریټرن ارنینګ صرف د چینج شوی دی at the time چې موږ واغستا د ریټرن ارنینګ 15,000 at reporting date هغه راغلی 25,000 وس دا څنګه راغلی صحیح شو 15,000 موږ اغستا هغه راغلی او 25,000 دا 25,000 څنګه راغلی صحیح ده. نو راځي بره لاړ شو ریټرن ارنینګ د څونه دی خپل دا ویل کنه چې 15,000 دی 15,000 دی کنه 15,000 دا خو دا ریپورټینګ ډیټ د څنګه معلوم کړی دی
18,000 دا خو ایسټ شو، دا هم ایسټ شو. دا بیا 20,000 10,000 15 25,000 25,000 دا ریټین ارنینګ راکړي دي او 15 دا راکړي. نو موږ چې هغه سته 15,000 at the date return earning ور 15,000. دا بیلنس شیټ موږ له د کلی راکړلې دی ډیټ تم ګورئ، دا موږ راکړلې 31 ډیسمبر 2008 او موږ سټیټمنټ کم تیارو 31 ډیسمبر 2008. نو مطلب دا چې کم خبري راکړي دي دا یو کال پس بیا راکړي دي، مطلب چې یو کال استا سره وشو کنه نو د دوانو بیلنس شیټ دسی وو. په کم ټایم چې موږ غستا د ریټرن ارنینګ سونه دی 15,000. 15,000 بیا چې یو کال استا سره وشو اوس د ریټرن ارنینګ سونه دی 25,000 سر. 25,000. نو لاندې دا خبره منشن کړې ده په ورکینګ ټو کې چې دا په ټایم باندې چې دا غستو 15,000 دو، اوس د سونه دی په ریپورټینګ ډیټ 25,000 دی. په دې خبره پوه شوي. دا راجمه کا 45,000 رالو، دا راجمه کا 55,000 رالو. دا چې کوم ډیټا ده ډیټ اف اکوزیشن په کم ټایم چې تا غستو د دې د شیر کیپټل شیر پریم ریټرنینګ څه قیمتونو ریپورټینګ ډیټ چې تاسو یو کال شو دا کال پوره شو نو وسونه دي. ضروری نه دا چې ریپورټینګ ډیټ کې به همیشه یو کال پوره کیږي، کېدای شي اته میاشتې، کېدای شي دا کمپنی تا په جون کې واغسته نو اکوزیشن ډیټ خو به جون کنه او ریپورټینګ ډیټ دسمبر دی، نو بیا به د شپږ میاشتې حسابي مخې ته به کېدای کوېسچن راځي. صحیح ده، خو دلته کمپلیټ 1 ایئر ستا سره شوی دی نو دواړه ځکه سری سیم دي. دې ځای پورې که نه یې پوه تپوس وکړئ چې ریوایز یې کړم. سر جی زه خو پوه شوم. دا نور ملګري پوه شو. زه پوه شوم سره. ښه جي دوه سټیپه ډېر سمپل دی. اولنی یو سټرکچر شو هغه بالکل سمپل دی. نمبر 2 زموږ کار د سبسیډري سره دی چې به کم ټایمینګ واغستو د شیر کیپټل پریمیم او ارنینګ څه قصه وه او په ریپورټینګ ډیټ بیا دوسه قصه وه. سمپل خبره ده که نه، دواړه راجمع کړه قصه ختمه. نمبر 3 ته موږ راځو ګډویل ته. ګډویل کې زموږ دوه څیزونه پکار دي بلکې درې پکار دي. اولنۍ خبره فیر ویلیو اف کنسیډریشن پیډ د پیرنټ د سبسیډي په 100 روپو اغستې وه. تاسو ته یاد شي دا ما کوم ځای کې خبره کړې وه چې پیرنټ کمپني په خپل بیلنس شیټ کې دا ایز ا نان کرنٹ ایسټ لیکلی و، ځکه چې دا نوې کمپني د دپاره داسې ده لکه نان کرنٹ ایسټ. دا ډیټا به موږ ته د هغه ځای نه میلاویږي. یاد دې دی که هیر یې وکړه. بیلنس شیټ یې موږ له راکړی موږ ته یې ویلي چې شیرز ان ایس نو مطلب دا په څو باندې اغستې ده، په 60,000 باندې اغستې ده. صحیح ده. نو دی وایي کنسیډریشن پیډ څونه دی، مطلب دې لپاره تا پیمنټ څونه کړی نو 60,000 دې کړی. باقي ان سی آی شتي فیر ویلیو مطلب چې به کم ټایم ته اغستو. صحیح ده، په هغه ټایم فیر ویلیو څه وه. ان سی آی په دې کې شتي نشته پکې. ولې پکې نشته؟ دې جواب به څوک راکړي؟ ځکه چې د 100% کمپنۍ سرچینه اصل اخیستل په شوی. سله اخیستی. صحیح شو. نو ګډویل چې زه معلومومه اولنی سټپ دا دی چې تا دې دپاره پیمنټ څونه کړی دی، دویم د د ان سی آی څونه پاتې شوي دا به زه ټوټل کوم. نو ټوټل د ویلیو 60,000 ده، د نه به زموږ څه ماینس کوو د نیټ ایسټ په کم ټایم ته اغستو د نیټ ایسټ څونه 45,000 نو به ترې ماینس کو. تاسو ته چې ما وی د دې سټپ د دې سیکنډ ورکینګ په کنسولیډیټډ بیلنس شیټ جوړولو کې لاس نشتی. دا سټپ نمبر 2 یا دا ورکینګ نمبر 2 موږ صرف د دې لپاره کوو چې دلته کې دا موږ راوباسو. صحیح شو. نو په دې خو تاسو پوه شوئ که نه چې په څو یې اغستې وه او باقي څونه پاتې شوي. نو ټوټل د دې ویلیو 60,000 موږ ټوټل اغستې ده ماینس کتې نیټ ایسټ 45,000. نو ستا ګډویل د دې سبسیډري څونه پاتې کېږي 15,000. 15,000. صحیح ده. د دې کمپني ګډویل څونه دی 15,000 دی. اوس دا 15,000 به زه کوم ځای لیکم؟ دا ګډویل ستا دپاره ایسټ راغی که نه، نو په کنسولیډیټډ بیلنس شیټ کې به دا 15,000 ته لیکې as your non-current asset. کلیر شو. دا ګډویل د اوسته دی. صحیح ده. سټپ نمبر 3 نه ښه جي بیا ګډویل پورې کلیر شو که نه. اوس راځو څلورم سټپ ته. نو هغه خو دلته کې نشتي. نان کنټرولیبل انټرسټ معلوم کا یعنی ان سی آی معلوم کا. نو خو دلته کې نشتي. ولې نشتي؟ دا 100% اغستې وه نو د هغې معلومولو ته ضرورت نشتي. اوس پنځمه خبره راځي. ګوره د دې چې کوم ګډویل و هغه موږ د سبسیډري دپاره معلومو. صحیح شو. هغه معلوم شو. خو دلته کې اوس موږ په ګروپ کې ریټین ارنینګز معلومو. څه معلومو؟ ګروپ ریټین ارنینګ معلومو چې مطلب د دواړو کمپنیز په جمع باندې ریټین ارنینګ څونه راغی. صحیح شو. نو یو سټپ خو تاسو ته یاد دی چې په کم ټایم کې
دا کمپنی موږ غستا د دې ریټرن ارنینګ 15000 وو. تاسو نه تاسو کوم وخت کې په کم ټایم چې تاسو دا کمپنی غستا د ریټرن ارنینګ 15000 دی، وس د ریټرن ارنینګ 25000 دی، نو دې تاسو سره یو کال تیر کو، تاسو ماته وایي چې په دې یو کال کې دې څونه ریټرن ارنینګ ته لپاره ګټلې؟ 10,000 سر جی 10,000 کنه، د دې اوله کې 15000 وو، تاسو سره یو کال شو، اوس 25000 دی، نو مطلب دې تعالی ریټرن ارنینګ څونه ګټلې؟ 10,000 10,000. دا خو د سبسیډري شو کنه. اوس چې کوم ستا پیرنټ کمپنی دا د هغې څه حساب دی؟ ګروپ مطلب دا دی چې دواړه ته راجمع کړه. صحیح ده؟ نو ګورئ وایي ایچ ریټین ارنینګز دا د خپل 70,000 د خپل ریټین ارنینګ دی، کم ځای نه راغلی ویم درته، او دویم 10,000 دا 10,000 کم ځای نه راغلی دی. تاسو په دې خبره پوه شوئ چې کم ټایم کې تا دا کمپني واغسته، د ریټین ارنینګ 15,000 دی، تاسو سره یو کال شو، 25,000 دی، نو مطلب 10,000 تا ریټین ارنینګ د سبسیډري نه ګټلی دی. کلیر؟ اوس دا 70,000 دا د پیرنټ کمپنی هغه خپل ریټین ارنینګ دا به د کم ځای نه راغلی، دا یې په بیلنس شیټ کې درکړی دی. دا بیلنس شیټ دی که نه، دا یې راکړی دی چې 70,000 ستا د پیرنټ کمپنی خپل ریټین ارنینګ، نو 70,000 دا شو، 10,000 سبسیډري ګټلې دي، نو ټوټل ستا د ګروپ ریټین ارنینګ څونه رالو؟ 80,000 سر جی 80,000. نو ګروپ ریټین ارنینګ دلته کې څونه دي؟ 80,000 80,000. دغه زموږ څه کنسولیډیشن آف بیلنس شیټ. تاسو په قصه پوه شوئ. اولنی سټپ کې به تاسو سټرکچر جوړ کړئ، دویم کې به نیټ ایسټس آف سبسیډري، دریم ګوډ ویل فور سبسیډري، څلورم ان سی آی راځي، پنځم ګروپ ریټین ارنینګ راځي. اوس به دا تاسو څنګه زده کوئ؟ ما خو ورته ټول ایکسپلین کو د بوک نه کنه. تاسو به داسې کار وکئ، تاسو به دغه شانتي ګروپ بیلنس شیټ جوړوئ. څنګه به یې جوړوئ؟ دا کوېشن دی ستاسو سره، دا به راوالئ او په خپل رجسټر کې په خپل نوټ کې به ته 15 واړه ورکینګز وکړي او ته به د هغې څه جوړ کړې؟ ګروپ بیلنس شیټ به جوړ کړي یا کنسولیډیټډ بیلنس شیټ به جوړ کړي. که ټول دې صحیح کو نو مطلب ته پوه شوې، که ټول دې صحیح نه کو نو مطلب مسله شته، نو بیا یې ګوره، دوباره یې ګوره، ته مانه تپوس وکړه. اوس دا ستاسو انیشیلي یو کوېشن پې وکړو. په دې کوېشن کې صرف تاسو پوه کړئ چې کنسولیډیشن څنګه کیږي. دې کې دنده اوس زم سره ډیفرنٹ سیناریوز راتلی شي. لکه څنګه راتلی شي؟ تا دا کمپنی په 80% واغسته، صحیح شو؟ نو چې تا په 80% واغسته، تاسو ماله جواب راکئ دا کمپنی ستا د 80% او دې ریټرن ارنینګ ګټلې دي 10,000. نو په دې 10,000 کې به ستا څونه حصه رسي؟ 8,000 زره 8,000. نو ته به دلته کې بیا په ګروپ ریټرنینګ کې 10,000 نه لیکې، ته به 8,000 لیکې. قصه پوه شوې؟ یو پکې دا سیناریو شوه. بل پکې دا کیدی شي چې د پیرنټ او سبسیډري د یو بل نه، فار ایگزامپل د پیرنټ کمپنی اغستو نه مخکې د دې سبسیډري نه سودا کړې وه، هغه انوینټري ستا سره پرته ده، صحیح ده که نه؟ د هغې انوینټري نه تا څه خرڅه کړې ده او څه دې نه ده خرڅه کړي. قصه ما پوهېږئ که نه؟ نو د هغې به موږ څنګه کلکولیشن کوو؟ بیا داسې کیدی شي چې ستا په دې سبسیډري خرڅه کړې ده او ستا ورته پیسې دي او کمپني اوس ستا خپله شوه، نو د خپل ځان نه پیسې بیا څنګه الي؟ هغه پیبلز خو ستا خپله کمپني شوه. نو په دې کې اوس ډیفرنٹ کیسز دي، ډیفرنٹ سیناریوز دي، خو بیسک جوړیږي په دې 15 ورکینګز باندې، صحیح ده؟ نو پای کې به په یو یو کې بیا موږ لږ لږ چینجز کوو، خو نن ستاسو دپاره کار دا دی چې 2-3 پیرې کوېشن دا په دې طریقه ولیکئ، دا ګروپ بیلنس شیټ جوړ کړئ. اولنی کار خو دا دی چې ته به ایسټس او لایبیلیټیز راجمع کړې، نو پای کې څه مشکل نشته، خو د پیرنټ او د سبسیډري چې کم ایسټ او لایبیلیټیز دي راجمع یې کړه. باقي چې کم ورکینګز دي نو به ته جدا ورکینګز وکړې. پای کې یو زموږ ګوډ ویل پکار دی کم چې ورکینګ 3 کې راځي، او بل زموږ ورکینګ 5 پکار دی چې هغه زم سره راشي. صحیح شو که نه؟ نو په دغه طریقه باندې 2-3 پیرې تاسو پریکټس کوئ چې بالکل په ذهن کې دا مضبوط شي، ځکه مخې ته په دې کې بیا ډیفرنٹ چلونه ولونه دي. فیر ویلیو شوه، فیر ویلیو باندې بیا کوېشن دی. نو اوس پکې داسې یو خبره به راوځي او په هغې یو خبره به ستاسو صحیح بیا به مخې ته کوېشن وي. لکه دلته ان سی آی پکې راغله، د ان سی آی کلکولیشن به څنګه کېږي، صحیح ده؟ بیا ګروپ ریټرن ارنینګ کې څه چینجز شوي دي، بیا چې دی د انوینټري خبره به پکې راځي، صحیح ده؟ نو دا ټولې قصې یو کیس چې دی هغه به موږ دغه شانتې وایو او مخې ته به ځو. دا فیر ویلیو ایډجسټمنټس پکې راشي، فیر ویلیو ایډجسټمنټ په هغه انوینټري په قصه کې راځي. نو بهرحال دغه یو نوی کیس به راځي، به وایو، او بیسک چې کوم طریقه کار دی نو هغه دا دی، صحیح ده؟
نو په اخره کې چې کوم کوېشن راشي نو هغه مکمل چې په کنسلټیشن کې بیا څونه چینجز او ایډجسټمنټس راځي نو په هغې باندې کمپلیټلی طور باندې هغه کمپلیټ بیا کړی دی صحیح دا پر پکې راځي یعنی انریلایز پروفیټ قصه پکې راشي صحیح ده خو نن چې کوم کار دی نو هغه صرف ستاسو دا دی چې هغه کم بیسک فریم ورک دی کومه باډي ده هغه به څنګه جوړیږي نو په هغې به کار کوئ ستاسو اسایمنټ به نن صحیح چې 3 پیرې به دا کوېشن کوئ ورکینګز به زده کوئ کنسولډیټډ بیلنس شیټ څنګه جوړیږي چې دا سټرونګ نو مخې ته بیا یو کیس دی نو په هغې به بیا پوهیږئ صحیح ده صحیح ده سر جی کني کار کې چا کوېشن یې تپوس یې نو وکړي one of the questions سر پوه شو ښه دا ډېر پوره دی مخې ته به ځکه نه کومه صحیح ده چې دا کار ستاسو صرف زده شي نو مخې ته به بیا پوهیږئ صحیح ده دا لانګ والا چې دی دا ستاسو اګزام دپاره هم ضروري دی نو منډو ته ضرورت نشته او چې څونه په ارام وشي او تاسو یې پوه شئ نو فایده کې به یو خیر اوسه سر جی صاحب